د اسلام چې کوم لوی دشمن او د پیغمبر علیه السلام سره ډېر زبردست جنگونه کړي حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خدای مسلمان او یو ډېر د عربو یو مشر چې هغه ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنو عمرو ابن العاص رضی الله عنه دی هم مسلمان شو. او بل یو زبردست کافر چې تاسو به ټول او پیژنئ د ابو جهل و عکرمه دا خدای پاک مسلمان کړ. او واقعات یې څنګه حضرت خالد ابن ولید وی چې زما زړه کې داسې د اسلام رڼا راتله چې کوم جنگ کې به زه د نبي علیه السلام سره شریکېدم او ما به د صحابو مقابله کوله نو هغه وخت هم زما د زړه ماته وی چې دا ته څه کوې بس قومیت و د قوم دپاره جنګېدم نو زړه مې مطمئن و زړه به مې خفا و. وی چې کله نبي علیه السلام حدیبیې له راته وی ما ځان سره د شاه سوارانو د اسونو د لښکر واغېسته او مونږ وی چې دی به مونځ کوي یو ځای کې او د مازدیګر دا مونځ داسې دی چې دا مسلمانان نه پرېږدي نو یو مونځ هم نه پرېږدي خو دې له ډېر لوی اهمیت ورکوي. ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی چې یو مونځ هم نه ګورې پاتې نه شي ټول به کوئ او پورا په خپل خپل وخت کې به یې کوئ وګورې مازدیګر به خامخا کوئ. نو ما ته خو د مازدیګر د مونځ اهمیت معلومو نو مونږ وی چې د دې په مانځو درېږي مونږ به د یو غونډۍ شاته ورته پټ یو ناګهاني به پې حمله وکړو. مسلمانان چې مونځ کوي تورې به یې ښودي توجه به یې نی د جنګ نیت به یې نی بس چې تر څو دوی ځان سنبالي نو مونږ به قصه ختمه کړي. یو ځای م وله وټاکه په داسې اندازه م وټاکه چې دوی به دلته مازدیګر را رسېږي د مازدیګر مونځ به کوي او دلته به پړه وچوي. عربو ته خو ځای نه معلوم و که نه ار دی خو به چا خیمې نه ښخولې په لاره چې به تلل یو خاص ځای نه هغه ځای کې به خلکو مسافرو خپل پړه وچو نو هغوی ته هغه پړاو معلوم و چې دلته مازدیګر را رسي او دلته به خپل پړه وچوي. پړاو به یې داسې ځای کې چې هلته کې سوري وي ځمکه هوارئ میږي وغیره پکې نه اوبه ورته نږدې وي خشاک ورته نږدې وي چې داسې ځای نه دا به مخصوص پړاو نو ځای نه وی مونږ یو ځای کې ورته په تاک کې کېناستو وی روغه لار وه نبی علیه السلام هم په هغه لار را روان دي جاسوسان مونږ مقرر کړي دي هغوی اطلاع راکړه چې په دې لار راځي وی ناګانې لار بدله کړه په بل لار لاړ. وی ما ملګرو ته وی چې داسې معلومیږي چې دا رښتونی پیغمبر دی ګوره یکدم یې لار بدله کړه. دوی ته څه پته وه چې مونږ د دې غونډۍ شاته پټ ناست یو د دوی جاسوس خو مونږ چېرته نه یو لیدلی او مونږ پوره تیاری کړې دی د دوی د مرګونو او مکمل لار بدله کړه په بل طرف ته وشو. معلومیږي دا چې دا خدای خبر کړی دی خدای هغه څوک خبره چې پیغمبر یې وي. زمونږ منصوبه ناکام شوه وی چې ناکام شوه نو بیا مو بل ځای ورته لاره ونیوله او په دې سوچ کې اندازه م ولګوله چې دوی به مازدیګر دې ځای ته رارسي او دلته به خامخا دوی خپل پړاو اچوي او د مازدیګر مونځ به کوي ځکه بل ځای کې دی نشي نه دې نه مخکې ځای شته د پړاو غورځولو نه دې نه وروستو بیا شته لرې دي ځای نه ځان هم ورته بلکل یو ځای کې پټ که خو چې څنګه نبي علیه السلام سره د ملګرو راورسېده او د مازدیګر په مونځ باندې ودرېده بس مونږ خوشحاله و چې که خیر اوس به پې حمله کوو نو څه چرې را سره وکړو صلات خوف وکړو. صلات خوف دې ته وایي چې نیم ملګري ځان پسې ودرئ او نیم دشمن ته مخامخ ودرئ. دا نیم چې کله یو رکعت د امام سره وکړي نو دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي هغه ډله راشي امام سره ودرېږي. امام دویم رکعت وکړي او د دې دویمې ډلې لومبي رکعت شي او بیا یو ډله هم ځان له خپل یو رکعت وکړي بل هم وکړي نیم دشمن ته ولاړي نیم امام پسې ولاړي په داسې طریقه صلات خوف دا اوس هم جایز دی مشروع دی مسنون دی. بلکې وی چې مونږ خو وی چې دیو په مانځو درېږي او مونږ به پې حمله کوو چې اوس مو قتل نو غون نیم خلک یې مونږ ته مخامخ ودرول نیم ورپسې په مانځو درېدل هغوی چې ورسره رکعت وکړه هغوی رالل مونږ ته ودرېدل دی ورلل هغوی سره دویم رکعت وکړو
بیا هغې خپل رکعت وکړه، نیم مونږ ته ولاړ دي، بیا رالل هغې مونږ ته ودرېدله، نور خپل نیم، بس زمونږ منصوبه ناکام شوه. وی ملګرو ته مې وایي چې ما درته نه وي چې دا رښتونی پیغمبر دی، دروغجن نه دی. ګوره په کومه طریقه یې مونځ وکړه، ومې خپل مونځ وکړه، ومې زمونږ نه سوکیا وکړه د ملګرو. بیا حضور پاک ملګرو ته وایي چې دا سړي خو مونږ نه صبرېږي، یو ځای مو ته لار بدله کړه، بل ځای د مانځه دې چل پول نیول غواړي، کلپ وینیول. خالد ابن ولید سره د ملګرو یې گرفتار کړ او حضور پاک ته پیش کړ. لیکن نبی علیہ السلام رحم دلو، دشمن داسې دشمن چې هغه ګوته له ورشي کوم ځای کې پرېږدي، وی معاف یې کړو چې ځای مه معاف کړی. وی دوه نښې خو مې دا شوې چې دا سړی رښتونی دی او دا پیغمبر دی، او بله نښه مې دا وه چې کله مې ورسره جنګ کړی دی، جګړه مې ورسره کړې ده، نو هغه وخت سره به زه مطمئن نوم، ما به وی بې ځایه جنګ کې ظلم کې، غله به مې نو مطمئن. اوس په دې شش و پنج کې چې زه څه وکړم، وی ماړه کې دا فیصله وکړه چې زه عیسایي کېږم. پیغمبر اسلام سره خو مې دشمني ده، سخته دشمني ده. احد کې مې ورسره مضبوط جنگ کړی دی، بدر کې مې ښه مضبوط جنگ کړی دی، خندق کې ترې جنگ مې ورسره کړی دی، نو دشمن سره خو نشم تاپې کېدی، که رښتونی یم دی خو نشم کېدی، زد دی زد. خو زه راشه عیسائی بشم یا یهودي بشم، هلته به زه. دی کې نبی کریم او د ده رورو ولید مسلمانو، رور مسلمان دی. نبی علیہ السلام ولید راوغوښته، وی ولیده، وی خالد ډېر هوښیار دی، مونږ سره ډېر جنګونه وکړل، خو داسې هوښیار سړی د اسلام نه لرې نه دی پکار، پکار دی چې دا سړی مسلمان شي. د ده دومره لوی تجربه ده او دومره هوښیارتوب دی، نو چې دا د کفر دپاره استعمالیږي، د بوتانو دپاره، نو پکار دی چې دا د اسلام دپاره پکار راشي. وی د الله رسوله څه وکړم، وی یو خط زه لیکم د خالد ابن ولید په نوم دا والا یو څه، ممکن ده چې دا سړی خدای مسلمان کی. اوس خالد ابن ولید وی زه په دې سوچ کېم چې چېرته شام ته ځم، عیسائی کېږم. وی دی کې زما رور راغی، ما له خط راوړه، مې چې دا څه دي، وی یاره نبي علیہ السلام دا خط را کړی دی، دا لږ وګوره. چې خط مې ولیکه، نو په خط کې راته حضور پاک، او د شپې مې خوب الابیل ولیده، د شپې مې خوب ولید چې خطرناک ځنګل دی، غنی دی پکې، ازغی دی پکې، او ډیر د خطرې سیزونه دی په دې ځنګل کې، زه پکې روان یم، ډېر خطرناک دی. او چې روان یم نو یو صفا لارې ته تېوتم د دې ځنګل نه، پاکه لاره د صفا لاره د روغه رڼا، اس پکې تیاره نشته او اس تکلیف پکې نشته او اس نقصان نشته. وی دا خوب مې ولید، وی دا خوب نه مې معلومه کړه چې زما دا کوم دین دی د جاهلیت او د کفر او د شرک، دا خطرناک ځنګل دی، دا د هلاکت ځنګل دی، او زما روح ټیک دی، زه وځم د دې نه اوس کوم طرف ته چې ووتم دا به زما د رڼا لاره وي، صراط مستقیم به وي. وی دی کې رور راله خط راوړه، چې خط مې وکت نو په خط کې راته لیکلي چې خالد ته ډېر هوښیار یې او قابل سړی، ته د اسلام نه لرې پاتې کېدل تاله نه دي پکار. که بل سړی وي چې هغه ناپوهه د اسلام نه لرې پاتې کېږي بېله خبره ده، نو ته هوښیاره مې، پوهه مې، عقلمنده مې، اسلام نه ځان لرې مه پاتې کوه. زه دعوت در کوم ته مسلمان شه، راشه مسلمان شه، او دا خپل طاقت د کاڼو دپاره مې استعمالوه، د بوتانو دپاره، دا طاقت د الله د ذات دپاره استعمال کا. وی چې دا خط مې وکته، وی ما وی چې ما خو د حضور پاک سره ډېر جنګونه کړي دي، او ما خو احد کې داسې جنګ ورسره کړی چې او یا مضبوط مسلمانان زما د لاسه شهیدان شوي دي، دا ته څه وی باندې خط د چا نه راوړه؟ وی ګوره ته پرېږده، تا نبي علیه السلام لیدلی نه دی. ولې مې لیدلی؟ زما د قوم سړی دی، 53 کاله په دې مکه کې مونږ سره تیر کړی دي. وی ښه نو تا ورته د دې نه دي کتلی، حضور پاک ډېر رحم دل دی. دا خط قسم دی چې نبي علیه السلام ما له راکړه ستا په نوم. وی مې چې ښه ورېځه، خدای به خیر کړي. وی زما یو څو دوستان و، یو صفوان ابن امیه، د امیه زوی دی، هغه له ورغلم. د کله مضبوط خلک و، جنګي ماهرین کافران. صفوان ابن امیه له ورغلم، دروازه مې وډبوله، صفوانه باره ووت، خیر دی خالده. ما وی یاره بس مونږ خو ډېر عمر د دې کاڼو عبادت وکړو، او ما ته خو دا سړی دا پیغمبر رښتونی ښکاري
ستا څه خیال دی؟ مړه زه چیزو پرېږده، دا کفر پرېږدو او د دې محمد ملګرتیا کو صلی الله علیه وسلم. هوښیارم دی، مشرم دی، د لوی قوم خاوندم دی، مونږ پې بدي نه ښکارو. او غلبه هم ګورې را روانه ده، ګیر چاپېره قبایل چې څومره ټول مسلمانان شو، نو چې سبا د یرې نه مسلمانانېږو او سبا رسوا کېږو او شرمېږو، نو ښه دا نه چې موږ مسلمانان شو په خپله خوښه. وی صفوان ما ته وی چې خالده که دا ټوله دنیا مسلمانان شي او یو کس پاتې شي نو به زیم د خلاف، بس نورې خبرې پرېږده، بس زه نه مسلمانېږم، ټوله دنیا دی د ملګري چې ته یې ملګری شه، یو زه به په دنیا کې د دشمن مې د مقابل به ولاړم. وی ما وی چېرې دی که دا غصه دی جذباتي دي په دې وجه چې په بدر کې د پلار امیه مړ شوی دی او د ورور مړ شوی دی، نو دا ځکه غصه دی جذباتو کې دی. دویمه خبره ورسره نه کوم، دوستانه مې ده ورسره. د دې نه پس لاړم بیا چاله یو بل زما دوستو هغه له ورلم، هغه ته مې ووې اکرمه ته، د ابوجهل زوی دی، هغه له ورلم. اکرمه زما دوستو دم زبردست جنګي ماهر و. اکرمه سره وځې او مصلحت کوو، دا ټوله خبره مې هغه ته وکړه چې مسلمانېږو نه، غلبه د دې سړي را روانه ده او بیا چې د رسوایۍ نه اسلام راوړو د زور نه، نو بده خبره ده او مونږ ته پته نه چې رښتونه دی او در یو لوی لسب او قوم خاوند دی، نو که د مونږ ملګري شو بدي پې نه ښکار. وی اکرمه وی چې سوال نه پیدا کېږي چې زه مسلمان شم، که دا ټوله دنیا را د تابع شي، دا ټوله دنیا زه یو دشمن بیم. ما وی چې دا د ابوجهل زوی دی، پلار یې بدر کې مړ دی، د پړه کې غصه پرته ده، دا هم نه مسلمانېږي. یو بل دوست مې و، هغه له ورلم عثمان ابن طلحه، هغه له ورلم مې چې عثمانه زما له خو بدل دی، زه خو بس ما ته خو د اسلام رښتونی دین ښکاري او دا سړی ما ته رښتونی پیغمبر ښکاري او ډېر زیات مخالفتونه وکړل، موږ څه ګټه وکړه؟ خو څه بدې خبرې خو نه کوي او د کاڼو عبادت مه کوئ، بوتان مونږ په واقعي په خپل لاس جوړ کړي دي، نو چې په خپل لاس هم کوم شی جوړ کړو هغې ته سجدې کوو. او زنا مه کوئ، نو خبره یې بده خو نه ده. او بچي مه وجنئ، نو خبره خو یې بده نه ده. هغه وایي لوڼه مه قتلوئ، نو خبره خو یې بده نه ده. او برمن طوافونه مه کوئ، نو خبره یې بده نه ده. مردارې مه خورئ، نو دا څه بده خبره ده. پردی مال مه خورئ، دا څه بده خبره ده. پاک اوسېږئ، کومه خبره ده هغه غلطه چې موږ پکې نقطه راوباسو. عثمان ما ته وی چې خالد مقصد دې څه دی؟ مې چې مقصد خو مې دا دی چې زما خوړه کېږي که ته مې ملګری شوې نو زه چې زه مسلمانېږو. عثمان وی چې ما هم بېګا دا سوچ کړی، ملګری مې ځان له کته، ملګری مې کته. خو داسې کوو چې یو ځای نوځو، که یو ځای ووتو نو هسې نه خلک را باندې شکیان شي، نو دلته راته غم پېښ نه شي. نو یو ځای دی یعجج، هلته به ځم لاړ شم او تم راځه، هلته به سره میلاوېږو. بس وی خوشحاله شم چې ملګری مې پیدا شو. وی چې هغه مقام ته زه لاړم نو عثمان زمانه مخکې رسېدلی و، په خپل ساري باندې سور و. چې لږ لاړو نو عمرو بن العاص مشر سړی دی، هوښیار جنګي ماهر، چې مشورې به د مکې کافرانو اخېستې را ده نه به اخېستې، را سره میلو شو. مونږ ته وی چته دی؟ مونږ وی خدایه دا خو مشر دی، منصوبې د جنګ خو به ده تیارول او قابل سړی دی، اوس ده سره څوک و؟ مونږ ورته ته چېرته ځې؟ وی نه تاسو راته ووایئ. مونږ وی ښه نو بد خو به نه ګڼئ؟ وی زه پوه شوم در باندې، زه پوه شوم، تاسو جوړ مدینې ته روان یې؟ مونږ وی همدغسې وګڼه. وی زه م روان یم، زه م روان یم. څه سوچ دی ستا؟ ته م روان یې، ستا څه سوچ دی؟ وی زه خو د ډېرې مودې نه په دې سوچ کې چې زه به کله نه د اسلام کې داخل شم، مسلمان بشم، خو د خپل قومیت مې پرېښودم. نن مې لکه سوچ وکړه چې راشه دې ګنده ځان وباسه. ووایي چې ګوره اوس اسلام خو عجیبه دین دی که نه؟ قسم دی چې سړی سوچ وکړي زمونږ دا دین مونږ له خدای خوښ کړی دی. الله وایي ورضویت لکم الاسلام دینا، پاک دامنۍ والا دین دی، پاک دامنۍ والا. مرداره مه خوره، پردی مال مه خوره، د مشر عزت کوه، د مور پلار احترام کوه، د بچي او د یتیم په سر لاس ایږده، خدای ته سجده لګاوه.
د لونو حق مخورا، د خور حق موها، گاونډي ته ضرر مرسوه. دې کې کومه داسې خبره چې هغه زمونږ د فایدې نه ده؟ کومه خبره کې زمونږ تاوان دی؟ د شریعت خلاف چې مونږ سر و باسو، د شریعت خلاف چې مونږ ځان چلو، نو دا کې به زمونږ پوره تاوان دی. ولې لور جمدی خقولو کې تاوان نه دی؟ ولې لور لخپل حق ورکولو کې تاوان نه دی؟ ولې بدعملي کول او زناکاری کول تاوان نه دی؟ د وجود تاوان، د مال تاوان او د مسلمان عزت اغشتل تاوان نه دی؟ ولې پردی مال خوړل، ستا مال چې څوک خوري ته نه خفه کېږي، نو پردی ولې خوري؟ ستا د مشر چې څوک قدر نه کوي ته نه خفه کېږي، نو پردی مشر قدر ولې نه کوي؟ ستا د بچی په سر چې څوک لاس راکاږي ته پې خوشحالېږي، د پردي بچی په سر ولې لاس نه راکاږي؟ ستا ګاونډي چې تا ته ضرر رسي ته خفه کېږي، نو ته ولې بل ګاونډي ته ضرر رسې؟ تا سره چې څوک ښېګړه وکړي او ته یې قدر ونه کړې خفه کېږي به که نه؟ نو چې خدای در سره ښېګړه کړې ده، نو د خدای قدر ولې نه کوې؟ سر ورته ولې په ځمکه نه ږدي؟ د اسلام کومه خبره داسې ده چې هغې کې زموږ تاوان دی؟ خو موږ ځان له پخپله د اسلام خبره تاوان ګڼو. اسلام کې قسم په خدای زموږ ګټه ده. اسلام رڼا مذهب دی، اسلام روښانه مذهب دی. کور کې امن، ګاونډ کې امن. اوس خو اسلام خلکو په غلط رخ استعمال کړی دی، په ډېر غلط رخ استعمال کړی دی. نو خلکو ته مه ګوره، جرمونو د خلکو ته مه ګوره، اسلام ته وګوره. یو سړی ویراغی که نه مسلمان شو، جومات ته ویرانه نه وته، نو هغه چا ورته وی سپلی ځان سره دننه کا. وی ولې؟ وی دا خلک پټی دلته غلا کوي، دا مخکې ځان سره یوسه. هغه وی څوک یې پټی؟ هندوان یې پټی دلته؟ هندوان ستاسو؟ وی نه. عیسایان یې پټی؟ عیسایان ستاسو؟ وی نه. یهودیان یې پټی؟ یهودیان ستاسو؟ وی نه. وی څوک یې پټی؟ وی دا مسلمانان. زه بس وی دغه دین ته مې سلام دی چې خلکو له سپلی پټی. نو ګوره هغه قمقلو، هغه هوښیار نو قمقلو. ولې؟ د یو شخصیت ته وجې دین مه بدنامه وه. یو سړی غلطي وکړه، یو سړی پښتون غلطي وکړه، نو د پښتو خو نه بدنامېږي ورسره. د یو قوم سړي یوسفزی کې یو سړي غلطي وکړه، نو ټول قوم خو ورسره نه بدنامېږي که نه؟ یو مولانا صاحب ته چا وی شیخ غلا وکړه، شیخ غلا وکړه. هغه وی ګوره ګیره مه بدنامه، داسې مه وایه چې شیخ غلا وکړه، ګیره دې بدنامه کړه. داسې وایه چې غل شیخ شوی دی، داسې وایه چې غل ګیره پرېښې ده د خپل غلا دپاره، چې که ګیره مې نه بیا به خلک را باندې ګمان بد وکړي، ګیره به پرېږدم څوک به را باندې د غل ګمان نه کوي. دارالعلوم دیوبند نه سپلی پټه شوې چې هغې طالب غلا کړې ده. مولانا صاحب نه داسې مه وایه چې طالب غل شوی دی، داسې وایه چې غل طالب شوی دی، د طالبې جامه کې را ننوتلی. نو اسلام به نه بدنامه. یو شیخ غلطي وکړه، ګیره به نه بدنامه. ګیرې خو ورته نه دي ویلي چې دا غلا وکړه، ګیره خو یې منې کوي. یو ملا نه غلطي وشوه، ملا پسې ملایتوب پسې به کنځله نه کوي، مولای خو ورته نه وایي چې دا کار وکړه، ده غلطي وکړه. نو اسلام به نه بدنامه. اسلام ډېر ښکلی مذهب دی چې الله فرمایي ورضیت لکم الاسلام دینا، ما د اسلام غوندې دین غوره کړی دی. نو چې خدای کوم شی غوره کړي، ابه د خیري که د شر به یې وایه اوس ابه د خیري. چې دی ورسېدل مدینې منورې ته، اوس ګوره ورته چا ورته ویلې نه دي، نو ویې لمبل، اوښان یې څومره ولې ولمبل، زیاتي نوکان ویښته مې کټ کړل، خوشته جامې ځان سره وړې وې، هغه یې واغوستلې. پھر اسلام خپله سړي ته پاکوالی ښیي او خوشبویي پورې کړه. ولید وله راغې د خالد ابن ولید روړ، ویې روړې څه کې راورسېدی؟ ویې راورسېدو. وی چې مونږ خو راورسېدو، خو ودرېږه جامې بدلو. هله شا به وي زر کوی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو استقبال کې دی، انتظار مو کوي. صبر وکړه وروره، داسې پلیت وله نشو ورتلی چې جامې پاکې کو، وجود پاک کو، دوړې لرې کو، نو بیا به ورځو. درې واړو جامې بدلې کړې، غسل یې وکړل، صفا جامې واچولې، خوشبویې واچولې، او بیا نیغ لاړل مدینې شریفې ته. او چې په جومات ورننوتل، حضور پاک دقسې ورته ولاړ دی، مسکې ورته ولاړ دی، مسکې. او دی چې ورغلل سنگ خالد ابن ولید لومبي، یا به ورته دشمن وی، یا به په جنگونو کې کنزل ورته کول، او د حضور پاک نوم به رواناو، نوم به ولا په بد واغشته، مزمم به وی، محمد به نه وی. محمد معنا د صفت خاوند، ښکلی
ستایل شوی. مزمم معنا چې هغه انسان چې په بدو یادېږي، نو د پیغمبر علیه السلام خپل نوم به نه اخیسته، خراب نوم باندې به یادو. او چې اوس لا مسلمان نه دی، وروسته مسلمانېږي او 15 منټه پس چې جمعه ته ورنوت وي السلام علیک یا رسول الله، دا الله رسول پتا دې سلام، او فوراً حضور پاک دعوت نه دی ورکړي، فوراً اشهد ان لا اله الا الله، در دې خبرې گوی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، د دې خبرې گوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله خپل بنده او د الله استاد او پیغمبر دی. او چې څنګه کېناسته لومبې سوی وي د الله رسول مخستر کې د سره نشم لګول، ما ډېر لوی جرمونه کړي، ما په هر میدان کې ستا مقابله کړې ده، ما په هر میدان کې ستا دشمن مقابله کړې ده، او ما څو ځله ستا د مرګ نیتونه کړي دي، یو ځلم نه څو ځله مې د مرګ نیتونه کړي دي، او د دنیا مسلمانان صحابه زما د لاس نه شهیدان دي. اوس به زه څه کوم؟ وی دا کلمه چې دی وی د یارې دی وی که د زړه نه وینا یاره نشته، دا مې د زړه نه وی، د زړه نه زه دا منم چې اسلام حق دین دی او ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. وی زه بس الاسلام یهدم ما کان قبله، دې نه مخکې چې دې څه کړي دي د اسلام د وجې معاف، ختم. خدای دا درې مضبوط کسان مسلمانان کړل. ګوره اسلام رو مضبوطیږي چې هغه بل عثمان ابیا رستو، هغه بل عکرمه د ابو جهل زوی ام بیا رستو مسلمانې دی، وخت نه رستو مسلمان شو. اوس چې کله مسلمان شو تجربه خو شته، اتفاق د غزوه موته جوړه شو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 153، رکو نمبر 19. خلاصہ د رکو پس د هغې نه لفظي ترجمه. د نیکۍ معیار او حقیقت هغه صرف مشرق مغرب طرف ته مخ کول نه دی، بلکې عقاید ټیکول لی، اعمال ټیکول لی، اخلاق دغه شانتي معاملات ټیکول لی، معاشي معاشرتی ازدواجی سمرا چې معاملات دی، کور دننه وی کبار وی داغي ټول ټیکول دا ضروری دی. خطاب دے ایماندار ہوتا، بیان د مختلف عقاید و احکام دے، او په دغه باندې عمل کولو کې به کله کله مشکلات او مصائب او تکالیف راتلی شي، لہذا په هغې به صبر کوئ، د الله نه به مدد غواړئ. کوم خلق چې د الله په لاره کې د اعلای کلمت الله د پاره ووجلی شي، دغه لوی خلق دی، عظمت والا خلق دی. د الله د طرف نه چې کوم امتحانات راځي، هغه امتحاناتو کې کامیابی او کمرانی میلاو شي په صبر باندې، د داسې کسانو د پاره زیره د رحمتونو برکتونو سره، لکه حضرت ابراهیم علیه السلام، بیبی دا هغه حضرت هاجر علیه السلام، او بچی دا هغه حضرت اسماعیل علیه السلام د مکی په بیابان زمکه کې قربانی پیش کړه، چې د هغې مفصل واقعه کتابونو ذکر کړی ده. هغه قربانی الله په خپل دربار کې قبول کړه، او کله چې حاجی صاحب حج لاړ شي یا څوک عمرې لاړ شي، واجب وګرځولا په هغې باندې چې تاسو به په میان د صفا او مروه کې سعی کوئ. دا د هغوی هغه یاد دی. د حق پټول د عظیم جرم دی. داسې کسان د لعنت مستحق وي. کفر کول عظیم جرم دی. داسې کسانو د پاره دردناک عذاب دی. البته څوک چې توبه وباسي نو الله غفور الرحیم دی. لہذا دی رکو کې احکام دی. ذکر د مونږ دی. سعی دا په مابین د صفا او مروه. عظمت د شهداو دی. ذکر د توبې دی. بشارت دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو. د منی محبت نه ډک خطاب د الله د طرفنا مومنانو ته.
استعینوا مدد حاصل کړئ زکا چې تاسو په سورۃ الفاتحه کې ویلي دي الله موږ ستاسو مدد غواړو بالصبر پس صبر کولو سره او الصلاة او پمانځ سره کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سمتلا راغلا د الله رسول به موږ طرف ته متوجه شو په دغه کې دعوت د امت ته ان الله یقینا الله مدد الله مع الصابرین د صبر کوونکو سره دی عظمت د شهداو بیانی ولا تقولوا موعی تاسو لمن یقتل فبارد هغه چا کی چې اوجلې شي فی سبیل الله پلار د الله کی اموات مړی پشان د عام مړو ير زوانی وو لاړ بچی پاتې شو مور او پلار پاتې شو مال دولت تی پاتې شو نا کدا تی پاتې شو الله اغوی ته ډیر څه تیار ساتلی دي بل احیاء بلکہ جند دی هغوی ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ په ژوند هغوی باندې او د شهداونا د انبیاء مرتبه نورم زیاته اوچته ده ولنبلونکم خامخا امتحان بکو من پتاسو باندې بشیء پیوسی سرا معمولی غنتی من الخوف دا یرینا والجوع او دلوگینا آسالی برازی لگتند برازی ونقص من الاموال او پکموالی دمالونو سرا والانفس او نفسنو سرا والثمرات او میوجات سرا نو دی حالات کې بشکوه نکوي ګلې بنکوي بلکې دغه پتاسو باندې امتحانات دے الله ګوري چې تاسو صبر کوي ک نه کوي نو که صبر وکي وبشر الصابرین زیر ورکړه اے حبیب صلی الله علیه وسلم صبر کوونکو تا الله بس تاسو مدد وکي الذین دا هغه کسان دي صبر کوونکي اذا هر کله اصابتهم چې ورسیږي دوی ته مصیبت یو مصیبت لوی مصیبت دې کوړو کې دي یعنی چې کله ورسیږي دوی ته کوم خفګان زړی خپش پریشان شي تکلیف کی شي نو شکوه مکوا قالوا وایدوی انا یقینا من لله خاص الله لريو وإنا او یقینا منگا الیه خاص دغا اللہ طرفتا راجعون واپس کی دن کیو اولئک دغا کسان علیہم پدوی باندے صلوات برکتون دی من ربهم د طرفا د رب د دوینا خوش قسمت دی